په منګورا ښار کې د بارانونو سلسله اوس هم جاری ده। د پرونی تیز بارانونو لوجې په لنډیکس بنگلادیش او د سوات په نورو سیمو کې هم سیلابي ریلۍ راغلي وي چې پکې د خلکو په کروڑونو روپۍ مالی نقصان شوی دی۔ د سیلابي ریلۍ نه وروستو خلکو د خپل کورونو نه ګندونه په خپله صفا کړو او د حکومت نه یې ګیله وکړه۔ په دې هکله د بنگلادیش اوسیدونکي چان نیوز ته وایي ټول څیزونه زموږ خراب شوي دي او نښې تاسو نه ده نو یې څلور څلورونه پټه اوبه دي او د حکومت تر طرفه یا د انجیو د طرفه موږ ته هېڅوک څه نه راغلي او دا چا تپوس کړی چې دی چل دی کوڅې زمونږ اقه شان د ملبو ډکې دي، کورونه زمونږ د ګندونو ډک دي، زنانه زمونږ راوتی نه شي، ماشومان زمونږ راوتی نه شي، په کورونو کې اوبه ختمې شوې، د سکو اوبه نشته، د مانځه اوبه نشته، څه ډېر زیات بد حل دی خو ریلیف کم چې مونږ ته غواړو د سره نشته، نه د لارو کوڅو صفایي شته۔ زما به تقریبا 50 سال عمر خو ما په خپل 50 سال عمر کې داسې سیلاب نه لیدلی چې دا د سکندونو خبره وه او دا اوبه چې د کوڅې ته راغلې بس مونږ ورونه بند کړو، بیا زموږ د دې بیټک د دروازې ماته کړه او دا اوبه ډېرې زیاتې راماتې شوې، ستاسو د وړاندې دي۔ د سیلابي ریلۍ نه وروستو ځایي خلکو ته ډېرې ستونزې دي چې د حکومت لخوا اوس هم د امدادي مدد تمه لري۔ په دې هکله نور سیلاب ځپلي وایي د حکومت چارواکي خو دغه راځي چې صرف انټري منټري کوي او د اوبو د پخپله تاسو نیم فوټه خواوشا دا وګورئ هر یو شی پکې تباه دی او صرف ماشومان بچ دي او د حکومت نه زموږ دا مطالبه ده چې هغې د راشي د دې خپل څیز دی دغه وکړي ځکه چې دا خو د ریاست ذمهواري ده۔ پرون چې څنګه دا فلډ راغلی دی نو دوی خو ډایرکټ زموږ کوم کورونه چې دا هیټ کړي دي، تاسو کتی شئ چې موږ خو صرف موږ ته یو 2-3 منټس میلو شو چې کوم موږ د خپل د غولي نه هم په دې پړو په ذریعه باندې بر د چت ختلی وو او بس صرف زموږ جاني نقصان نه دی شوی، الله خیر کړی دی۔ نور خو کور چې څونه چې فرنیچر په ځمکه پروت و یا څه هم په کور کې چې دنده څه پراته وي نه خو الریډي د فلډ اوبو چې دا هیټ کړي دي آلموسټ 4 فیټ چې دی نو په زموږ په ټول کور کې چې اوبه چې دي دا تاو شوي دي او دا سامان دغه شانتې تاسو مخامخ ته چې د قابل استعمال خو نه دی پاتې۔ حکومت لا پکار ده چې د دې خلکو په حقیقي معنو کې مرسته وکړي او د دوی مشکلات دي ختم کړي شي۔ ایمل رشید، چاند نیوز، لنډیکس، بنگلادیش، سوات۔